رب ذوالجلال خپل خوږ کلام عظیم الشان کلام کې بیان فرمایي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، چې دوی ته حکم نه دی شوی دی مؤمنانو ته چې دوی عبادت وکړي، الا استثنائیه مگر حکم شوی دی د کوم عبادت؟ لیعبدوا الله مخلصین، پر دې چې دوی عبادت وکړي. خو کوم عبادت؟ مخلصین له الدین، په دې حال کې چې دوی اخلاص کوونکي وي د هغې پاک ذات دپاره، دین خالص عمل د اخلاص نه ډک. نو کو عمل یو سړی ډیر کوي، عبادت ډیر کوي، خو په دې کې اخلاص نشته دی، دغه عبادت الله رب ذوالجلال زما استانه نه غواړي. کم عبادت غواړي؟ د اخلاص نه ډک عبادت. د قیامت په ورځ باندې با الله رب ذوالجلال یو څو کسان را وغواړي چې د هغوی عملونه به ډېر زیات عمده عملونه وي، ډېر اعلی عملونه به وي. بعضې خلک د دغې حدیث په مطلب باندې نه پوهېږي، بیا ګډې وډې وایي. نه د حدیث مطلب دا نه دی. حدیث کې چې راغلی دي چې دا څو کسان الله رب ذوالجلال د قیامت په ورځ باندې جهنم ته غورځوي، نو دا د دې وجې نه چې دا عمل اعلی نه دی، نه عمل عمده او اعلی عمل دی، خو پکې اخلاص به نه وي، نو ځکه به الله رب ذوالجلال جهنم ته وغورځي. په دغه څو کسانو کې الله رب ذوالجلال به وایي عالم را وغواړي، او عالم ته به وایي چې تا زما دپاره څه کړي دي. الله رب ذوالجلال به ورته وفرمایي چې ما تاله علم درکړو، تاله مې ژوند درکړو، نو تا زما دپاره څه کړي دي؟ وایي دغه عالم به ووایي چې یا الله ما ستا دپاره شوګیرې کړې وي، کتابونه مې کتل، ستا دپاره مې طالبانو ته سبقونه ښودل، یا الله ستا دپاره مې فتوی ورکولې، د افتا کار مې کو، ستا دپاره مې یا الله قرآن او احادیث بیانول، د اول نه واله تر اخره پورې چې کله ماشوم وما یا الله ما زده کړه کوله، قرآن مې زده کو، احادیث مبارکه مې زده کول، چې کله دغه مې زده کړل بیا مې بل ته ښودل، ټول عمر مې یا الله په درس و تدریس کې تیر کړی دی، ټول عمر مې یا الله په افتا کې تیر کړی دی، په فتوا ورکولو کې مې تیر کړی دی، یا الله ټول عمر مې په واعظ او نصیحت کې تیر کړی دی. وای الله رب ذوالجلال به ورته وفرمایي چې دروغ دي ووي، تا دا هر څه چې کول د دې دپاره دې نه کول چې زه درنه راضي شمه، د دې دپاره دې کول خلکو ته دې درس و تدریس کو، دپاره د دې دې کو چې ما ته خلک لوی عالم ووایي، ما ته خلک لوی شیخ ووایي، ما ته لوی فقیه ووایي، لوی محدث راته ووایي. زه خلکو درته ووي د څه دپاره چې دې کړي وو هغه وشو، فرشتو ته به حکم وشي دا جهنم ته ورلړه کوي. دومره لوی عمل، دومره لوی صفت چې آدم علیه السلام ته الله رب ذوالجلال په فرشتو باندې فوقیت ورکوي او فرشتو ته حکم کوي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. نو آدم علیه السلام نور صفات هم ډیرو، الله رب ذوالجلال ورلا بشبها صفات ورکړو. الله رب ذوالجلال هغه نه یادي وعلم آدم الاسماء، علم یادی الله رب ذوالجلال چې د علم د وجه
آدم علیه السلام ته په فرشتو باندې فوقیت ورکړی شو، خو چې دغه علم یو عالم د الله د رضا د پاره نه دی کړی، دا علم کې اخلاص نشتا، الله رب ذوالجلال به فرمایي دا عالم جهنم ته ورلړه کوي. د خو د دې د پاره علم کو چې ما ته خلق لوی شیخ وای، ما ته خلق لوی عالم وای، ما ته خلق لوی فقيه وای، ما ته خلق لوی مفتی وای، هغه ورته ویل شو په دنیا کې جهنم ته ورلړه کوي. دویم کسب الله رب ذوالجلال سخی را وبلی، سخی ته به وایي تا زما د پاره څه کړي دي، دقه صحیح به وایي چې یا الله مال دې را کړی و، کوم ځای کې به مې چې د نیکۍ کارونه لیدل هلته به مې مال ورکو، کوم ځای کې به مې چې غریبانان لیدل هغوی له به مې مال ورکو، د خلکو خېټې مې مړې کړې دي، د خلکو بدنونه مې پټ کړي دي، خلکو له مې خوراک ورکړی دی، خلکو له مې جامې ورکړي دي، خلکو له مې ځایونه ورکړي دي، یا الله تا مال را کړو ما خلکو له ورکول. وای الله رب ذوالجلال به ورته وفرمایي چې دروغ دی وي، تا خو د دې دپاره دا هر څه نه کول چې زه درنه راضي شمه، اخلاص پکې نه و، د دې دپاره دی کول چې خلک ما ته سخي ووایي، خلق ما ته غنی وای، خلق ما ته خسړی وای، بس خلکو درته وی خبره ختمه. فرشتو ته به حکم شي دام جهنم ته ورلړه کوي. بل کس به الله رب ذوالجلال را وبلی، ورته به وای تا زما د پاره څه کړي دي، وای هغه به وای چې یا الله ځواني دې را کړې وه، طاقت دې را کړی و، ستا د پاره زه سنګر ته وروتې ومه، ستا د پاره زه جنګېدلم د کافر سره، دومره وجنګېدلم چې په سنګر کې مې خپله وینه توی کړله، په کافر باندې مې خپل ځان هلاک کو، شهید مې کو، یا الله دا مې ستا دپاره کړي دي. وای الله رب ذوالجلال به وفرمایي چې نه کذب ته دروغ دی وي، تا دا هر څه د دې دپاره نه کوله چې زه درنه راضي شمه، اخلاص پکې نه و، تا خو د دې دپاره کول چې ما ته خلک لوی مجاهد وایي، شجاع راته ووایه، دلیر راته ووایه، طاقتور انسان راته ووایه، د څه دپاره چې دې کړو هغه درته خلکو وي جهنم ته ورلړه کړي. حضراتو دومره لوی عمل، علم، سخاوت، شهادت، لوی لوی عملونه خو چې د اخلاص نه خالی وي الله رب ذوالجلال نه قبلي.